بسم الله الرحمن الرحیم. په مقدمه کې د سلورو مباحثو تذکره شوی و. اول بحث تعریف او موضوع د علم حدیث او فرق د علم روایت الحدیث او درایت الحدیث. دیم بحث کې د سنت، حدیث، خبر، اثر فرق بیان شوی. دریم بحث کې بعض اصطلاحات ضروریت چې متعلق دي د علم حدیث سره. په هغه کې څلور قسمه اصطلاحات مونږه ذکر کول. یو هغه اصطلاحات دي چې متعلق دي د مشتغلینو فی الحدیث بارک. دویم هغه اصطلاحات دي چې متعلق دي د کتبو د حدیث سره. او دریم هغه اصطلاحات دي چې متعلق دي د رجالو د حدیث سره، روات، او سرورم وجوه د تحمل حدیث، او پنځم سند حدیث. اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي د مشتغلینو بالحدیث سره، د هغه تذکره پرون شوی و. نن هغه اصطلاحات ذکر کو چې هغه متعلق دي د کتبو د احادیث سره. د حدیثو د کتابونو خپل نمونه دي. الجامع، بعضی د حدیثو کتابونو ته الجامع وای، لکه جامع بخاری، جامع ترمذی. جامع کوم کتابونو ته وای چې مشتمل په فنونو، سیرت پکی، توحید پکی، احکامی، تفسیری، آدابی، فتنی، مناقبی، رقاق. هغه احادیث چې د سړي زړه نرمای. دا ته قسمه احادیث چې پکی دي ته جامع وای، لکه بخاری شریف، ترمذی شریف، دي ته جامع وای. مسلم شریف جامع نه ده ځکه تفسیر پکې کم ده، اته فنون پکې نشته. دویم سنن دي. سنن کوم د حدیثو کتابونو ته وای. سنن هغه حدیثو کتابونو ته وای چې احادیث د احکامو د فقهي ابواب په ترتیب ذکر کړي. فقهي کتابونه کتاب الطهارت یا کتاب الصلاة او داسې پسې ځه، کتاب التیمم، کتاب الحیض، کتاب الغسل، په دې ترتیب سره چې ذکر دي ته سنن وای. لکه سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه او داسې نو. دریم مسند. مسند دا حدیثو کوم کتابونو ته وای چې حدیث پکې په ترتیب د صحابه ذکر کیږي، د یو صحابي ټول مرویات، د بل صحابي ټول مرویات، لکه مسند احمد ابن حنبل. سلورم نمبر معجم، معجم صغیر، معجم کبیر، معجم اوسط د طبرانی. معجم کوم حدیثو کتابونو ته وای چې ترتیب د احادیث په دې کې په ترتیب د اسماء او د شيوخ وي، د یو خپل شیخ د بل شیخ حدیث نقل کړي. بل الجز، کتابونو د حدیثو کې بعضی کتابونه د هغې ته جز وای. جز هغې ته وای چې په یوې مسلې باندې احادیث راوړل شوي، لکه جز رفع الیدین د امام بخاری، جزء القرات للامام البخاری، جزء القرات للامام البیهقی. په یوه مسله باندې احادیث راوړل شوي. بل د حدیثو کتابونو کې المفرد دي. المفرد لکه الادب المفرد د امام بخاری. دا هغه ته چې د صحابه د یو شخص احادیث پکې ذکر. بل د احادیثو کتابونو کې الاربعین. اربعین هغه ته سلوخ احادیث په یو موضوع یا په مختلفو موضوعات ذکر شي، لکه اربعین د نووي. بل د حدیثو کتابونو کې بل اصطلاح دا د المستدرک. مستدرک د حدیثو کوم کتاب ته وای؟ هغه کتب ته وای چې د څه کتابونو د مصنفینو په شرط برابري خو حدیث نه ذکر کړي، د ورپسې شاته ذکر کړي دي، لکه مستدرک د حاکم او مستدرک د ابي عوانه.
مستدرک د حاکم شیخین نه بخاری او مسلم په شرط باندې برابر احادیث او غوی نه دي ذکر کړي ځکه ټول صحیح احادیث خو په بخاری کې نه دي کنه بخاری کې چې کوم حدیث دی هغه صحیح دي مسلم کې چې حدیث دی صحیح دي ټول صحیح خدا نه دي کنه چې بخاری نه بهر هغه به صحیح نه داسې خو نه ده نو بیا ورپسې د ذکر کړی دي تاسو په پوه شئ نو صحیح علی شرط الشیخین او راویان ټول د شیخین رجاله رجال البخاری رجاله رجال مسلمین داسې پکې راغلي دریم هغه اصطلاحات چې متعلق دي د رجالو د احادیثو سره رجال سړو ته وایي دلته مراد راویان دي چې حدیث مونږ ته را رسولي دي رجال الحدیث دا زده کوي چې حدیث په اعتبار د عدد د رواتو سره دوه قسمه دي متواتر او آحاد اصولیین بل شان کار کوي هغه حدیث په درې قسمه دي خبر واحد دی خبر مشهور دی او خبر متواتر دی او محدثین وینا حدیث په اعتبار د عدد د رواتو سره په دوه قسمه دي یو متواتر دی او یو آحاد دی متواتر چاته وي ما رواه عدد كثير يستحيل العقل تواترهم على الكذب ويكون منتهى سندهم امرا حسيا ما رواه عدد كثير ډیر خلق روایت کړي څومره ډیر خلک يستحيل العقل تواترهم على الكذب چې عقل د هغوی توافق په دروغو باندې محال غني چې دومره خلک په دروغو اتفاق نه کوي صد یو ځای خلک کې صد بل ځای صد یو پارټي صد بل پارټي څوک دی وی جبي څوک د بلې جبي نه دا خو چې ټول روایت وکړي نه دا ټول اتفاق په دروغو کولی شي نشي کوي اختلاف پکې راځي کړه آحاد چاته وي چې داسې نه متواتر بیا په څلور قسمه دی یو ته متواتر بالاسناد وای بل ته متواتر بالطبقه وای بل ته متواتر بالتعامل وای بل ته متواتر بالقدر المشترک وای تاسو په پوه شئ متواتر په څو قسمه دی متواتر بالاسناد او متواتر بالتعامل متواتر بالطبقه او متواتر بالقدر المشترک متواتر بالاسناد چاته وي چې کم تعریف مخکې ذکر شي ما رواه عددا كثير چې ډېرو خلکو را نقل کړي څومره ډېرو خلکو يستحيل العقل تواترهم على الكذب چې عقل د دې اتفاق په دروغ محال غني ويكون منتهى سندهم امرا حسيا انتهاء د سند امر حسي دا متواتر بالاسناد الکه په پوښتنه د دې مثالونه لکه دا حدیث شو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دا متواتر دی بالاسناد ابن صلاح وی دا دوش پیتو صحابه کرام روایت کړي یا لکه حدیث د ختم نبوت یو سل 50 احادیث پکې راغلي یا حدیث د نزول د عیسی احادیث د مسح د خفینو دا متواتر بالاسناد دي سند په اعتبار سره دا متواتر دي سند متواتر دي دیم نمبر متواتر بالطبقه متواتر بالطبقه دي ته وي ان يرويه طبقه عن طبقه بلا تعين اسناد یو طبقه د بل طبقین او بل طبقه د بل طبقین را نقل کی اسناد پکې نه سند پکې متعین نه لکه تواتر د قران الکه به پوښتنه تواتر د قران
یوې طبقې د یو زمانه خلکو د بلې زمانه نه بلې زمانه د بلو نه داسې سند پکې نشته متعین نه دی دې ته تواتر بالطبقه وایي دا د متواتر بال اسنادن نه چې کوم دی مضبوط دریم نمبر متواتر بالتعامل دی سند متواتر نه دی طبقتن په تواتر سره نه دی راغلی لیکن عمل په تواتر سره جاری دی عبادت تی شرعی دی د مسلمانانو په منځ کې په هر زمانه کې د زمانو نه په دې باندې چې کوم دی په تواتر سره عمل جاری دی دې ته متواتر بالتعامل وایي لکه مونږ ترک رفع الیدین کو دا متواتر دی او دا تواتر چې کوم دی تب بالتعامل دی یا رفع الیدین شو دا متواتر بالتعامل دی یا اذان شو یا خطبه شو د جمعې یا تراویح شوی او دا چې شل رکعات دي دا متواتر بالتعامل دي د دومره خلکو تعامل په هر زمانه کې را روان دي چې دا وی تواتر علی الکذب محاله الکه په پوهې کې په پوهې نشي څلورم نمبر متواتر بالقدر المشترک هغه دا چې څه سيزونه په مختلفو طرقو سره را نقل شوي چې یو پسې ګرځي نو خبره واحدي او چې دا ټول را جمع کې قدر مشترک د دې تواتر ته رسیږي قدر مشترک کی دومره مضبوطی کی چې کومه مضبوطیا د تواتر ده لکه تواتر د معجزاتو یو معجزه هغه تواتر سره را نقل شوی یا جود د حاتم توئی منتدا تواتر سره را رسیدله دته یو واقعا لکه یو سره وای په ما ته و خلال که حاتم توئی بل وای زنا وخت ورل مو ګډه را چپاکا ابل وای ما ته تیلې د پیسو نه ډکا کړه دا خو اخبار احاد دي په دې مجموعه چې را جمع شي متواتر تر رسیدي ته تواتر بالقدر المشترک وای یا شجاعت د علی رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله عنه بهادر دغه د بهادرۍ سمره واقعات چې دي احادیث پکې چې کوم روایت راغلي دي هغه اخبار احاد دي قدر مشترک تواتر ترسي قد دې متواتر حکم سره د درې اولنو حکم دار چې منکر د هغه کافر تاسو اصول کتابونو کې ویلي دي چې د متواتر نه منکر څنګه وي او څلورم تب متواتر بالقدر المشترک چې دی کاغذ بدیهی نه منکر کافر دی او که نظری نه بیان دی کافر دې مسله کې ډېر خسته تشریح علامہ بنوری رحمه الله معرفت السنن کې کړی دا او شان ورشا کشمیری رحمه الله ور رساله د اکفار الملحدین هغه کې د دې زبردست بیان کړي او دا تربی شان ورشا کشمیری رحمه الله کړی د تربی نو دا خبره متواتر شو دویم نمبر اخبار آحاد اخبار احاد منقسم د درې قسمونو ته یو ته مشهور وي بل ته عزیز وي بل ته غریب وي اصولیین خو مشهور قسم د خبر واحد غني او محدثین سکي مشهور قسم د چا غني د خبر واحد کله که فرق باندې پوښتای اخبار احاد بسو قسم دي مشهور عزیز غریب مشهور کم دے ما له طرق محصورة اکثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر د دوو نزیات سندون سره را نقلی طرق محصوری خود دوو نزیات خو حد تواتر ته نه رسیدل خدي راویانو روایت کړي خو تواتر ته نه رسیدل تواتر نه لګ راټیټي لکه دا حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دیم نمبر عزیز ما يرويه اثنان عن اثنين في كل طبقه په هر طبقه کې دو راویان روایت دو راویان د هغوی نه دوا بس دو نه زیات نه
لکه دا حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین، دا عزیز دی. دریم نمبر غریب. غریب دی ته نه وایي چې پیسې ورسره نه وي. دا چېرته پخوا د دوه ملایانو جګړه و، مناظره وه، یوه ورته حدیث پیش کړی و چې حدیث کې دا راغلی دی، هغه بل ورته ویلي چې دا غریب دی دا حدیث. چاته به رساله کې کتلي چې غریب دی، بل د ګریوان نه رانیولی چې تا که راسه سوال له درغلی و چې غریب دی. هغه ویل چې غریب عرفي یادوي، دا غریب اصطلاحي دی که نه. غریب کم حدیث خبر واحد ته وایي، ما يتفرد برواية شخص واحد في أي طبقة كان. دا په روایت باندې یو شخص متفردی په هر طبقه کې چی. کڅوک چې په تفرد کوي دا تابعین نه دي ته فرد مطلق وایي، او کله تابعین لاندې دي ته فرد نسبی وایي. لکه انما الاعمال بالنیات، دا حدیث فرد دی، فرد مطلق دی، وروسته بیا مشهور شوی. خبر واحد خبر متواتر خو مقبول دی، خو خبر واحد مقبول دی او کنه دی مقبول قبول دی، خو د قبلېدو دپاره اته شرطونه دي. څو شرطونه دي هلکه؟ اته شرطونه. څلور شرطونه په نفس خبر کې دي او څلور شرطونه په مخبر کې دي، راوي کې. په مخبر کې څلور شرطونه دا دي، اول اسلام دی، راوي به مسلمانی. دویم عدالت، عادل بی. دریم دار عقل کامل بلری، لیونه بنی. دریم ضبط بیسه، یلکه لیونی نه به روایات نه کوي، نور کتابونه به وایي خو حدیث به د لیونو نه وایي، عقل کامل ورته پکار. روایت حدیث د پاره څه پکار دی؟ لکه عقل کامل. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. دا څلور شرطونه په چا کې دي؟ مخبر کې دي، راوي کې. او څلور شرطونه په خبر کې دي. وروده غیر مخالف لکتاب الله، دا هغه خبر واحد به مقبولی چې د کتاب الله مخالف نه. دویم دار چې وروده غیر مخالف للسنت المشهوره، د سنت مشهوره مخالف بنئ. بیا به سنت مشهوره مخالفت پکې او بیا به پکې عمل نه کوي. دریم دا وروده فی حادثه لا تعم فیها البلوا، داسې حادثه کې به نه راغلی چې هغې کې عامه بلوایي، ځکه عامه بلوا و بل ولې نه ویلي چې د یوه ویلي، بل به هم پیش کړی دا خو عامه بلوا ده پکې. څلورم دا دی وروده فی حادثه لم یظهر من الصحابه الاختلاف فیها، په داسې حادثه کې به نه راغلی، په داسې حادثه کې به راغلی چې په هغې حادثه کې د صحابه اختلاف نه راغلی. که چېرې په داسې حادثه کې راغلی چې په هغې کې د صحابه اختلاف وو او چا په دې حدیث استدلال ونه که او صرف یو سړي ویلې دا حدیث ما سره دی، دا به نه مني. ځکه که دا حدیث وی نو دا خو اختلاف پکې راغی، د ظهور ضرورت او بل صحابي ولې نه ښکاره کاو. لکه اهل تشیع وی چې حدیث کې دی چې نبی علیہ السلام علی رضی الله عنه ته وصیت کړو چې زمانه وروسته د خلافت. دا اوس خبر واحد دی. دا داسې خبره داسې حادثه کې راغله چې په هغې کې د صحابه اختلاف راغی. په باب د امامت او خلافت کې د صحابه اختلاف راغلی کرانلی. سقیفه بني ساعده کې جمع شو کرا جمع نه شو، انصار ویلې زمونږ نه به خلیفه او هغوی ویلې زمونږ نه به، او بیا چا پکې ویل چې یو به د انصارو نه یو به د مهاجرینو نه. نو چا پکې حدیث پیش نه کړ چې څوک راپاڅېږي چې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلی چې علي رضی الله عنه ته مې وصیت. معلومه شوه چې دا مقبول نه دی. هلکه به پوه شي دا څلور شرطونه په نفس خبر کې دي او څلور شرطونه په مخبر کې دي. دا اته شرطونه چې خبر واحد کې و نو قبول دی او که نه دی غیر دا خبر واحد به مردودي مقبول به نه. هلکه تاسو زما په دې خبرو پوه شئ؟
خبر واحد چې کم مقبول دی دا هغه څلور قسمه ده. یو صحیح لذاته، یو صحیح لغیره، دریم حسن لذاته، څلورم حسن لغیره. دا به تاسو ته دا ټول اصطلاحات راځي چې دا تاسو دلته زده کوئ نو بیا په مباره کتابونو کې به درته ډېر اساني، او که دلته به زده نه کوئ نو بیا به در باندې ډېره سرګرداني. مقبول خبر احاد چې کوم مقبول دی په څو قسمه دي؟ صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. دا نمونه خو زده کوئ کنه چې نور نه درځي، تاسو به پوه شئ. صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته او حسن لغیره. صحیح لذاته څه ته وایي؟ صحیح لذاته دي ته وایي چې پنځه شرایط دي پکې. اول دا چې راوي به عادل، دویم دا چې راوي به کامل الضبط، دریم دا چې دا حدیث به منقطع نه وي، یعنی په دې مین سند کې به یو راوي کټ نه وي. کټ پیژنئ؟ کټ دا دی چې زه اوس خپل استاد پرېږدم دا مشر نه روایت وکړم، منقطع به نه وي. درې څلورم دا معلل به نه وي. پنځم دا چې شاذ به نه وي، یعنی مخالفت د ثقه به پکې نه وي شوی. نو تعریف به مجمعي دا شي. صحیح لذاته دي ته وایي ما رواه العدل الضابط عن مثله متصل السند غیر معلل ولا شاذ. ما رواه العدل دا یو شرط، راوی به عادلی. الضابط کامل الضبط بی. متصل السند سند به متصلی، غیر معلل ولا معلل بنی، څلورم شاذ بنی. الکه په پوه شئ دې ته صحیح لذاتی وای. همدا پنځه شرطونه په پکې، خو صرف ضبط کې بل کمزوري نو دا حسن لذاتی شي. الکه حسن لذاتی څه ته وای؟ چمدا پنځه شرطونه دي پکې، خو ضبط پکې دا صحیح لذاتی نه لکه میراوي کې ضبط لک کمزور شو، په ځای لګن دغه غونته شو، نو بیا به ته حسن لذاتی وای. الکه په پوه شئ د حسن لذاته تایید چې په طرق کثیره سره وشي دي ته صحیح لغیره وای. الکه صحیح لغیره نه پیژند. حسن لذاته د ضبط پکې لکه کمزور دی، خو د دې تایید په کثرت طرق سره وشو، ډېر سندونو سره نقل شو، دې ته بیا صحیح وای. خو لغیره د غیر د وجه نه صحیح چې کثرت طرق دي، ضبط خو پکې ما شي دی. او حسن لغیره چاته وای؟ ضعیف حدیث دی خو تایید وشي په کثرت طرق سره. یو ضعیف حدیث دی تایید وشي په چا سره؟ کثرت طرق سره، دې ته حسن لغیره وای. الکه په پوه شئ مختلف ته بیا قابل د استدلال مقبولي. ضعیف خو قبول نه وي، خو کثرت طرق سره راشي حسن لذاته په جمع کې ورواچي نو بیا قبول شي. الکه په پوه شئ دا څلور قسمه د مقبول دی. د دین علاوه چې کوم اخبار احاد دي هغه مردود دي، ځکه ضعیف مفید د ظن نه او نه په عمل کول پکار دي، او نه په ضعیف باندې دلیل نسی، او نه به ذکر کې په داسې حال کې چې مقرون به ذوق نه چې ذکر کې نو ذوق به ور سره ذکر کې چې دا حدیث خو مې ذکر که خو ګوري ضعیف دی. الکه دا ضروري ده. و زمونږ دا واعظان چې دی او د واعظ په دې کتابونو کې او د فضایل چې د ملایانې لیکي اکثره حدیث ضعیف پکې انتهایی ضعیف او ګوري ورته نه. تاسو په پوښتنه کې به پوه نشئ. ضعیف باندې به عمل کوو که به نه کوو؟ ضعیف باندې عمل جائز دی، قدري شرطونه دي پکې، دا زده کړئ هلکانو. اول دا دی الله یکون الضعف شدیدا، چې ضعف په ډېر سخت ضعف نه وي. دویم دا دی چې اصل عمل به ثابت په دلیل صحیح سره، کیفیت به په دې ضعیف سره ته ثابت دی. هلکه په پوه شئ اصل عمل به ثابت په صحیح حدیث سره، په دې به کیفیت ثابت وي، اصل عمل به نه ثابت وي، اصل عمل په ضعیف نه ثابت وي. دریم دا دی الله یعتقد ان النبي صلی الله علیه وسلم فعله، په سنت په عقیده به نه کې چې زه سنت کار کوم. دا به د عقیده یي
دا باقیده نه ساتي چې نبی علیہ السلام دا کار کړی دی احتمالي سوچ بلري الکه په پوه شي کې په پوه نشي ځای باندې عمل کې څو شرطونه دي اول ذوق به شدید نه دویم اصل عمل په بل صحیح حدیث سره ثابت دي او دریم دا به عقیده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی دا عقیده به نه ساتي چې نبی علیہ السلام دا کار کړی دی الکه په پوه شي قوس تقسیم د حدیث په اعتبار د اتصال د سند او انفصال د سند سره حدیث کې مختلف قسمونه دي اتصال د سند کله انفصال حدیث کې اول المسند کم حدیث ته وي دا حدیث مسند دی مسند متصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی دی ته مسند وي متصل چاہتے ہوئی المتصل متصل سنده مرفوعا او موقوفا سند نبی علیہ السلام تر رسیدلی دی یا موقوفا او یا مرفوعا مرفوعا نبی علیہ السلام تر رسیدلی او موقوفا قول د صحابی دی المرفوع مرفوع کم حدیث ته وي ما اضيف الى النبي صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت وشي قال النبي صلی الله علیه وسلم فعل النبي صلی الله علیه وسلم دې ته مرفوع وي موقوف چاہتا ہوئی ما روی عن صحابیین قوله او فعله چی دراوی قول د صحابی قول یا پیل روایت چی صحابی ملی در ادا کاری کرے دیتا موقوف مقطوع چاہتا ہوئی ما روی عن تابعین قوله و فعله د تابعی قول یا پیل سوک ذکر کی دیتا حدیث مقطوع ہوئی سورتا ہوئی مقطوع شپږم نمبر المعنعن معنعن ستوي ما يقال في سند فلان عن فلان عن فلان دته معنعن وي پلان کې روایت کوي عن فلان دا عن چې په استعمالي کې دته سوي معنعن یا روایت د تلمیذ وی د شیخ نه په داسې لفظ سره چې دلالت په سما نه کوي صراحتن لکه وی قال فلان عن فلان دا دلالت په سما صراحتن نه کوي کنه سمعت من فلان دا سما صراحتن دا یا حدثني فلان یا اخبرني فلان یا انبأني فلان دا خو د سما صيغه دي ادا عن فلان دا خو سما صيغه نه در پلان کې نه روایت کې راغلي دي کنه دا چې دا خو تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه نشي دته معنعن وای معلق کم حدیث ته المعلق ما حذف من سنده واحد فاكثر معلق هاي حدیث ته چې د سند نه یو راوی یا ډیر راویان کټ شي منقطی کم ته ما حذف په وسط سنده واحد د سند په منځ کې یو راوی کټ شوی دی ته منقطی وای الکه په پویږي کنه په پویږي زو روایت کوم استاد پرې کې د بل نه وکم یا استاد ذکر کوم د استاد پرې کې د بر ذکر کوم دی ته منقطی وای مرسل کم توي نه هم مرسل ما حذف من اخر سنده د سند د اخر نه راوی کټ شي تابعی وای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي کټ کی دې ته مرسل وای الکه تاسو په پوښ لسم نمبر معضل په ضاد سره ما حذف من سنده اسنان په اکثر د سند نه دو یا ډیر راویان کټ شوي دي ته معضل وای الکه په پوښ دا هغه دغه دي چې کوم ده اصطلاحات دي بل الکه تدلیس څنګه ده بل نام مدلس ده مدلس کم ته وای چې تدلیس دوکا پکې شوی مدلس په ضمیر د میم او فتحه د لام سره مشدده سره د دې نه کم مراد ده خپل شیخ استاد راوی خپل شیخ ذکر نه کی د هغه نه بر ذکر کی تدلیس کی خلکو تداو خی چې ما د مشر نه روایت کړي کشر پریک دی دیتا مدل ابو زرع الرازی نه چاته پوسو
چې د مدلس راوی روایت قبول دی هغه ویل چې دا تدلیس خو عیب دی عیب په کپړو کې دکاندار نه قبلې نه په حدیثو د رسول الله کې مونږ څنګه قبول کو د مدلس روایت نه دی قبول الکه تاسو په پوښتنه الکه بعض وخت کې داسې چل اوشي چې موضوعی احادیث خلک ذکر کې الموضوع موضوعی احادیث کوم ته وایي موضوعی هغه احادیث ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلک د دروغو نه جوړ کی بالکل سوچه دروغ وتړي دي ته څه وایي دې ته موضوعی وایي دا څوک جوړي او د موضوعي احادیث مبارک کم کم کتابونه لیکل شوي تاسو دې ته لږ متوجه شئ دا ډېره اهمه موضوع ده موضوعي پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې دروغ تړل او د دروغ احادیث ذکر کول موضوعی احادیث خلق ولی ذکر کوي یا خو ځکه ذکر کوي الانتصار لمذهب خاص دیو خاص مذهب مدد کوي دیو خاص ډلې سره تعلقي او هغه ډلې ته فروغ ور کوي نو د دروغ احادیث جوړ کی لکه احناف او د شوافیع او جګړې وي په هغه وخت احناف دا جوړ کړیو چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي یکون فی امتی رجل یقال له محمد ابن ادریس وهو اشد على امتی من ابلیس زما په امت کې به یو سړی محمد ابن ادریس به نوم یې هغه به د ابلیس نه زما امت ته ډېر ضرر رسوي دا دروغ دي کنه انتصار د مذهب خاص یا دیم تقرب کوي الى الملوک والامراء بادشاہان تزان او امراء او مشران لزان ورنيزي کوي دروغ او حدیث جوړي لکه علماء سو بد عالمان درباری ملایان هر زمانہ کې داسې کوي دریم یا موضوع حدیث ذکر کوي طلب الارتزاق ډوړای په دې ځان لا پیدا کوي لکه واعظان مقررین تقریرون لذي پیسې په اخلي او دا موضوع حدیث بیانای او داسې انداز کې کوي او موږ په خوا وخت کې یو موږ ته خپته و چې دا حدیث ضعیف ویل قصې کوله موږ ورته دومره جړل شي او خخره ته پته و چې دروغ وایي په داسې انداز کې ویل چې بس موږ ورته وجړل نو عوام خو ته ځانونه وجلی دي تاسو په پوه شئ د همدې لپاره چې خلک په خپله ګیره کې راولي او پیسې ته ډېرې واري طلب الارتزاق موضوعي ځکه خلک بیانوي څلورم یا ترغیب الناس فی الخیر والترهیب من الشر صوفیه کرامي هغه موضوعي دي لپاره بیانوي چې خلک دا کار وکړي ښه کار او د دې بد کار نه منع شوی حدیث کې راغلی دي حدیث نه وي هسې ورته وایي چې دا ښه کار وکړي لکه صوفیه دا کار کوي دیو جنا د دین عالمان محدثین و اذا جاء فی سند صوفی فاغسل یدیک چې سند کې صوفی راغی نو بعد سند نبی الله سوینځه سیوطی چې علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله مولاو خو صوفیو او دغه په حدیثو کې به په سند کې به ډېر تساهل کاو ابن الجوزی به ډېر تشدد کاو دیو جن عالمان وایي د اسماء الرجال چې تعدیل د سیوطی به نه معنی چې بل مؤید ور سره نه او جرح دغه چې کوم د ابن الجوزی قبول نه ده چې بل چا جرح نه کړي هغه تشدد کوي یار صحیح تم خراب وایي دا نه دی صحیح دا ضعیف دی او دغه چې کوم دی سیوطی چې کوم دی غلط سړي تم خسره وي ډېر خسره دی صوفیان غوډر خلک دي کړه چې حدیث شریف کې راغلي دي نو بیا ورته کېنه الکه به پیسې کې به پای نه شي الکه ډوړې نه روسته مخکې به مالګه سټي طالبای کې ما ډېره سټلې ده دا خو دا استادانو برکات تو کنه د دې ذهنم کولاوش طالبان غوډر خمقلي چې چا به کومه بوت لپاغيزي نمنګا دا صوفیانو دا به ویلي چیرې دا څه چل دی چې
مالګه مخکې وروسته وسکې د ډوډۍ نه دا سنت طریقه ده. سنتو په نیت ثواب باندې موږ به ډبې جیب کې ګرځاو. تاسو به پوه شئ، تاسو خو به نه ګرځوئ څوک. ګورئ صوفیه هغه صوفیه صحیح دی چې د دیوبند اکابرینو سره تعلق دی. دا یاد ساتئ. ګورئ یو خاصې ځانونه ور منصوبوي که نه، یو دکانداري او خلکو له تاسو چېرته کوم پیر نه اورېدلي چې هغه ویلي چې بل پیر صاحب هم ډېر لوی سړی دی، هغه ملاقات هم کله ورځئ. هغه مشایخو ملاقات کې ډېر فایدې دي او مشایخو سره صحبت کوئ او مجالسو ته ځئ. کم مشایخ یادئ؟ ځان یادئ که نه. تاسو چېرته لیدلی داسې شیخ مان لیدلي دي چې هغوی وایي هر چا په مجلس کې، هر صوفي په مجلس کې کښېنئ. تاسو به پوه شئ اوس خو بس یو کاروبار دی، خدای دې رحم وکړي، ټول هر څه ګډه وډه ده. نو څه خبره مې کوله؟ دا د مالګې خبره مې ورته کوله. نو هغه غریبانان یې واوري، پیر صاحب ورته ووایي چې پیر صاحب سره دومره عقیده دي چې پیر صاحب ورته ووایي چې د خره غوښه دې وخوړم ډېر ثواب دی، پکې سبا له راوړي. پیر صاحب باندې دومره عقیده جوړه شوي. نو دا وجه یې که نه چې موضوعي حدیث شایع شي په دې امت کې. دریم شریف قوم د موضوعي حدیث دپاره هغه خلک دي چې زهد ته منسوب دي. زهد او عبادت ته ځانونه منسوب کړي او په ضعیفه او په موضوعي حدیثونو باندې عمل کوي. ښه کتابونه داسې درته ښیم چې هغې کې تاسو ته به پته ولګېږي چې دا موضوعي حدیث دي. په دې کې بهترین کتاب الاباطیل د حافظ حسین ابن ابراهیم الجوزقانی رحمه الله. دا د شپږمې صدۍ عالم دی، 1543 کې وفات شوی. دویم موضوعات د ابن الجوزی، دا په 1599 کې وفات شوی، دا د شپږمې صدۍ عالم دی. خدای ډېر دغه کړی که نه داسې موضوعات د ابن الجوزی. بل اللؤلؤي المصنوعه د سیوطي د 10مې صدۍ عالم دی، زبردست شخصیت. بل د 10مې صدۍ عالم دی تذکرة الموضوعات د محمد ابن طاهر الفتنی. پنځم الموضوعات الکبرى د مولا لقاری، 11مې صدۍ عالم دی، 1014 کې وفات شوی، سلطان المحدثین مولا لقاری الحنفی. بهترین کتاب دی دا. بل الفوائد المجموعه د علامه شوکانی، 14مې صدۍ عالم دی، 1250 هجری کې وفات شوی. بل کتاب د سلسله الاحاديث الضعیفه والموضوعه د شیخ و مشایخنا شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله. شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله دا زمونږ د شیخ رحمه الله شیخو، ډیر عظیم شخصیت، غیر مقلد او خپل مسلې دی، خو لوی شخصیت. تاسو په پوه شئ خپل تفردات، خپل نظریه هغه په خپل او په خپل ځای لوی جید شخصیت. هر شخصیت احترام به موږ کوو، خو هم ده که نه. تاسو په پوه شئ دا کتابونه داسې دي چې په دې موضوعي کې لیکل شوي دي، په موضوعي احادیثو باره کې. درود شریف اللهم صل علی محمد وعلی آله کما صلیت. سبا نه کوشش کوو انشاءالله.